وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام د ژوند اکثر حصہ په سفرونو کې تیره شوې ده. د نبوت د میلاویدو نه وړاندې هم او د نبوت د میلاویدو نه بعد هم. بچپن کې هم چې کله پیدا شه یو څو ورځې د خپلې مور سره او بیا په ورکوټوالي کې د غېږې د ماشوم په صورت کې حلیمې سعدیې د ځان سره خپل وطن ته بوتلو. د شپږو کالو په عمر کې د خپلې مور آمینې سره د مکې مکرمې نه مدینې ته لاړو. مور یې لاره کې وفات شوه او د ام ایمن واپس راوست مکې مکرمې ته. کله چې د نبی علیه الصلاة والسلام عمر مبارک 12 کالو ته ورسید نو په تجارتي سفر کې خپل تر ابو طالب د ځان سره بوتلو. خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنها نمکی مکرمی اوسیدون کی زنانه وه. د مکې مکرمې د ښار د ټولو خلکو نه زیاته سرمایه داره وه. د اسلام او د ایمان د قرآن او د نبوت نه وړاندې په پاک دامنۍ کې په حیا او په عفت کې د مکې مکرمې د ټولو زنانو نه زیاته وه. نسبي لحاظ سره هم د اوچت نسب سره تعلق ساته. د دې د وجې نه به خلکو دې ته نوم نه وي، د نوم په ځای باندې به وړه طاهره وي، پاکه ښځه. د مکې مکرمې د ښار نه به په کال کې 2 ځله تجارتي قافلې تلي او په هغه قافله کې به د ټولو تاجرانو ټول مال یو اړخ ته او یوازې د خدیجة الکبرى مال به بل اړخ ته. د دې هغه مال به د ټولو قریشو د اموالو نه زیات. دومره مال دولت الله ورکړی. چې کله د مکې مکرمې په ښار کې د نبی علیه الصلاة والسلام صداقت
د هغه امانت او د هغه دینداری مشهور شوه او د هر چا په خوله باندې به امین او صادق چکه و د الله د پیغمبر په باره کې نو الله جل مجلوه د خدیجې په زړه کې واچول نبی علیه السلام ته پیغام راوړیږي چې د تجارت قافله روانه ده او کستا خوښی ستا مرضي زه به خپل مال تا ته درکم او د مزاربت په طور باندې تم زما دا مال ویسه شام ته نور خلقو ته چې څومره ګټه زه ورکوم نو تا ته به زه د هغې ډبل ګټه در کوم مخکې مې درته ووي نبی علیه السلام د لاس مزدوري کړې ده رمې سره ولیدي تجارت کاروبار یې کړی دی شراکت هم کړی دی ځان هم کار کړی دی مزاربت هم کړی دی او یوازې عملا د کاروبار تمام شرعي طریقې نبی علیه السلام امت ته ښودلي دي په تفصیل سره د احادیثو کتابونه دې نه ډک دي د احادیثو کم کتاب هم چې راوالي یو غټ عنواني کتاب البیوع بیوع جمع د بیع ده او بیع خپل معنا خو خرڅول خو دلته کې مراد نه کاروبار دی او بیا د هغې نه لاندې واړه واړه عنوانات راځي د کاروبار دا قسم د کاروبار دا قسم د کاروبار دا قسم نو لکه څنګه چې موږ ټکي په ټکي نبی علیه السلام امت ته ښودلی دی نو دغه رنګې کاروبار ټکي په ټکي الله پیغمبر خپل امت ته ښودلی دی تعلیم یې ورکړی دی نو زمون پیغمبر یوازې په منځونو کې زمون پیغمبر نه دی یوازې په حجونو په عمرو کې زمون پیغمبر نه دی په کاروبار کې هم زمون پیغمبر دی الله دې زمون استاسو په حال باندې رحم وکړي دا کوم مسلمانان چې یورپ ته لاړ شي کنه او یا امریکې ته لاړ شي نو بیا هغې ته یو مشکل کوم مشکل ورته چې ما ته حلال خوراک میلو شي زګال د ټول اکثر حرام بیا په میلیونو ګرځي او سټورونو باندې ګرځي او دا تپوس کی چې لکه دا حلال دی که دا حرام دی نو په یورپ او په امریکا کې خو د حلال او د حرام تپوس کې او په خپل کور کې په خپل کلي کې د حرام او د حلال تپوس نه چې په دې طریقه پیسې ګټل حلال دي او په دې طریقه حرام دا کړه حلال ده او دا حرام ده دا کاروبار حرام دی او دا حلال په دې طریقه اګرسل او خرڅول حلال دی او په دې طریقه حرام او هغه حرام خو دې او خورل خو یوازې ته به وخوري او دل دې چې کوم حرام وګټل خو یوازې ته به نه خوري خپل بچو به هم خوري مور پلار دي بوډاګانې په هغې به هم خوري خپلوان به هم خوري
الله جل مجلوه دی مونږ او تاسو په خپل فضل سره د حرام خورۍ نه بچ کی. قرآن کې یو ځای کې الله پاک انبیاء ته وایي یا ایها الرسل کلوا من طیبات، پاک روزي خورئ. او بل ځای کې عام خلکو ته الله حکم یا ایها الناس کلوا من طیبات، ای خلکو پاک خورئ. او د پاکو نه مراد حلال خورئ. واعملوا صالحا، اور پسې دي علماء کرام مفسرین نقطه ذکر کوي چې پاک دې خوري نه الله پاک په خپل د نیکو اعمالو توفیق درکړي. او نعوذ بالله چې خیر دې د حرامونو ډکوي، بیا په ګړو وړو لارو روان. نو غرض دا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د تجارت ټول قسمونه کړي دي. او عجیبه خبره ده چې موجوده زمانه کې د جدید په دې جدید دور کې دا کاروبار چې څومره نوې طریقې راوځي، نو دا الله د پیغمبر په احادیثو کې د هغې بنیاد میلاویږي، سبب میلاویږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خبر ورسېده، سوچ یې وکړ چې زما تره ډېر د تنګسیا او د غربت وخت تېروي، نو مناسبه دا ده چې زه راشم څه ګټه وشي. نو د خدیجې پیغام یې قبول کړ. د تجارت قافله لاړه او خدیجه الکبرى ورسره خپل غلام میسره هغه هم د خدمت لپاره ولېږه. د مکې مکرمې د ښار نه چې تجارتي قافله روانه شوه او شام ته ورنږدې شوه، نو په دغه لاره کې د زړې زمانې ښار راځي بصرا. د دې ښار په خوا کې د یوې غاټې ونې د لاندې پړاو واچولو، خوا کې یو ګرجه وه. ګرجه کې د عیسایانو یو عالم راهب اوسېده، د هغه عبادت خانه وه. نستوره سره مشهور و. هغه چې دا قافله ولیده نو راغه او دې قافلې ته ځان را ورسولو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې رانږدې شه، نو ورته وایي چې د عیسی علیه السلام نه بعد په دغه ځای کې د هغه نه وروستو په دغه ځای کې ستا نه بغیر بل هېڅ یو نبي او رسول پړاو نه دی اچولی، دلته یې ناسته نه ده کړې. د نبي علیه السلام په دې سترګو مبارکو کې یو فطري سوروالی او دا د بچپن نه و د مرګه پورې. نو د میسره نه هغه نستوره تپوس وکړه دا سترګې ولې سرې دي؟ وایي دا سوروالی خو د ډېر عمر نه دله په دې سترګو کې لګېدلې دي. د دې ټکي د اورېدو سره نستوراوي هو وهو نبي وهو آخر الأنبياء. هو معنا دا د هغه کس پیغمبر دی چې د کومو
نخې مونږ په خپلو کتابونو کې لیدلي دي لوستلي مو دي وهو نبي او دی دا الله نبی دی او یوازې نبی هم نه وهو آخر الانبیاء دا آخر الانبیاء دی نستورا واپس لاړو د بصرا بخار کې خلق لګیا شو خپل مالونه خرڅول چا غشتل نبی علیه الصلاۃ والسلام هم لین دین شروع کړ د یو سړي سره دا هغه سړی پس خبره غوسه شه او قسم یې وکړ په لات او په عزا باندې دا د مشرکانو مشهور بوتانو قرآن کې الله پاک دا هغې ذکر کړی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې د هغه دا قسم واورېده نو ما درته مخکې ووي چې په کاروبار کې قسم ښه کار نه دی په جایز هم قسم مه کوه سودا په قسمونو نه خرڅېږي د شپې نه فیصلې شوي چې فلانې ګاهک به فلاني دوکان ته ځي او د هغه نه به سودا اخلي فلانې به د فلاني نه ځي ته ځي هغه نه به دوخه نو ما په سوداګانو کې قسمونه کوئ او ما لارې بندوئ چې 3 فوټه دوکان یې او 10 فوټه مخکې راوتې چېرته د په جومات باندې د مولیانو جګړه شي د حکومت سره حکومت یې جومات ورانوي او مولیان ورته وایي مه یې ورانوئ حکومت وایي چې دا جومات په لاره کې دی بیا عوام هم ټول وایي دا مولین هسې لګېدلي د لارې د باره د جومات ورانول جایز دي چې جومات لاره بنده کړې نو جومات ورانول جایز دي او د 2 روپو د ټکې دپاره ټول سړک بند کړی دی د خیر او بیا چې حکومت راشي بیا ظالم هم حکومت ځان ته هېڅوک څه نه وایي الله جل نو ما درته وي چې دوکان هغه د روډ په منځ کې مو لګې که نه نو سودا به دې هغه خرڅېږي چې کومه فیصله د شپې الله کړې چې سبا به دې ګټه کوي دې به تاوان کوي ګاهکان مخکې نه الله مقرر کړي دي فلانی کې راځي په فلاني دوکان به ګرځي په فلاني به ګرځي سودا به ده نه کوي نو په کار دا ده چې په دې خبرو زموږ ستاسو یقین راشي او هغه خلک یې ټول چې ټول بار ملکونو کې ګرځي را ګرځي او دا هر څه په سترګو باندې ویني نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما کله هم د لات او د منات قسم نه دی کړی قسم خو لا ډېره غټه خبره ده اتفاقا چې کله زه به دغه لاره روان یم کومه لاره کې چې منات او دا بوتان دي نو کوشش کوم چې زه د هغې نه لرې راتاو شم ناحق حقي نو دا خبره د هغه سړي په زړه پرېوته چې واقع دا تشې وایي دا خو واقع رښتیا دي او خبره همدغسې ده او بیا یې وویې چې دغه سړی دکه چې دا کم نښې زه ګورم دا هم هغه کس دی چې د کم کس په باره کې زمونږ د کتابونو مولیانو مونږ ته دا نښې بیان کړي دي چې دی به د زمانې اخرنې پیغمبري لاړو نبی علیه الصلاۃ والسلام مال خرڅ که د خدیجه الکبرى د تجارت په تاریخ کې کله هم دومره ګټه ولا چا نه وکړې څومره ګټه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه او بیا څه زمانه بعد دا قافله واپس را روانه وه او
دا عربو دشتې وي، دا عربو ګرمي وه، دا عربو نورو. اوس هم الله دې موږ تاسو هر کال د ټول عمره پورې بیا بیا حج ته بوځي چې د عرفات نه را روان شي او مزدلفې ته راورسي، شپې 12 بجې هم چې راورسېدي که نو تش پوزه کې یا تش احرام چې په شګو خور کې شپه پې نشي تېرولی، حال کې شنور پرېوتي شپږ غنټې تېرې شوي، دومره سخت نوري. نو میسره وایي چې په دې سخت نور کې به موږ روانو، نو 2 فرشتې به ما په دې خپلو سترګو لیدې چې هغې دواړه به یوځې د نبي علیه السلام په سر مبارک باندې سورې کړې، سورې ته به روان. چې کله قافله د مکې مکرمې دې ښار ته را ورسېده، نه عامه طریقه او دستور هم دا ځکه دا خبرې خو زه اوس په خولې کوم تاسو یې اورئ، خو چې لږ وروستو لاړ شي 1500 کاله شاته لاړ شي او بیا یو قافله د یو ملک نه بل ملک ته ځي او بیا پیدل سفرونه وي، نو د دنیا تاجران به پکې مړه م شو، لیوانو شرمخانو هم وخوړه، غیب هم شو. نو په دې وجه باندې به د مکې مکرمې د ښار خلک واړه زاړه زنانه او نارینه چې کله به خبرې شوې چې قافله را رسېدو والا ده، نو د کوټو د چتونو د پاسه به وکتل، په دې حرص او په دې لالچ کې چې زما پلار یا زما ورور یا زما تره قافله کې شته و که نه، روغ به راورسي که نه. د خدیجه الکبرا د خپل کور د کوټې په چت وخته، نورې زنانه مور سره چې کله قافله را نږدې شوه، نو فرشتو د نبی علیه السلام په سر مبارک باندې سورې کړې. خدیجې دا په خپله هم ولیده او نور ګیر شابره چې کومې زنانه ورسره وي هغې ته هم وي دې خوا راشئ دا وګورئ، نو نورو زنانو ته یې مخود. مکې مکرمې ته را ورسېده، مال امانت دی خدیجه الکبرا ته حواله که، څومره وعده چې ورسره خدیجې کړې وه چې زه به تا ته دوچن ډبل ګټه درکوم، د هغې نه هم زیاته ګټه ورکړه. فرشتې دا د الله مخلوق دی او دا الله پاک د نور نه پیدا کړي او دا د خوراک او د سکاک او د خواهشاتو نه پاکی دي او دا الله د حکم تابع دي، يفعلون ما يؤمرون، سشي ورته الله وي هغه کوي. او تتشکل باشکال مختلفه، دا قدرت او دا خصوصیت الله ورکړي نه چې مختلف شکلونه ځان جوړولی شي. مخکې تېر شو رسوم راځي جبریل علیه السلام به اکثر چې د الله پیغمبر ته وحی راوړه نو د سړي په شکل کې، او بیا یو صحابي دی دحیة الکلبی، د تمام صحابه کرامو نه زیات حسین او جمیل صحابي و، د هغه په شکل کې برات. نو یو انسان بطور خرق عادت فرشته لیدی شي، دا څه محاله خبره نه ده.
مریم رضی الله تعالی عنها به جبریل لیدلو نور فرشته به لیدلې او د مریم د جبریل لیدل او د فرشتو لیدل لا د قرآن نه ثابت دي. حاجره د ابراهیم علیه السلام بیبی ده هغې به فرشتي لیدلې او د هغې لیدل د بخاري شریف د صحیح حدیث نه ثابت دي. عمران ابن حسین رضی الله عنه صحابي دي او ناجوړو او په دې تشي کې دانه را ختلې وه ناسور کمې دانې نه چې کینسر جوړ شي بیا پخوا به هغې ته ناسور وې. د هغه په تاریخ کې سیرت نگار لیکي چې 22 کاله په یو اړخ باندې پروت نه خدای به 22 کاله چې ده پروت 22 کاله ځکه یو اړخ زخمی و دانه و کینسر او دارو اړخ باندې به نشو را اورېدې ځکه چې هغه ګن به بیا دننه تلو او جبریل امین به په دې خپلو سترګو باندې لیدلو. صحابه کرام به ورله تپوس رانه د ده دې رنګ ته به چې وکتل تر و تازه خندرویه حشاش بشاش رقیدونکې بل طرف ته مې د ده دې زخم ته چې وکتل نو ډېر زیات حیران به شو. نو کله به د ده نه تپوس وکړه چې ستا دې زخم ته مونږ نشو ټینګېدی مونږ ته ژړا راشي او ستا دې مخ ته چې ګورو نو پړکتې راخېږي خوشحاله خندرو یې وایي ټیک ده ستاسو خبره خو زما سره د بیمارۍ په دې کټ کې ګیر شابېره د کټ په دې بازو باندې راسره فرشتې ناستي زه هغې ته ګورم ناګورم زما نه د خپل زخم دردونه مردونه هېرې هغې ته مې پام نه صحابه کرام د صبر او د استقامت غرونه او چې څوک د الله پاک په قضا باندې فیصله وکړي او راضي شي بیا الله پاک هم هغه رنګ هغه ته طاقت هم ورکړي. دا یو صحابي په باره کې راځي په یو جهاد کې لاس په توره ولګېده. خلک وایي که نه د موجوده زمانې جنګونه ګران دي د موجوده زمانې جنګ ډېر آسان دی ځکه چې پټ به ناست یا چې خبرې کې بیا به مړي ګولۍ به راشي یا به دغه وشي نعوذ بالله او پخوا خو به مخامخ به مخامخ او یو سر به یو لاس کې توره او بل لاس کې به ورسره غشي او میدان ته به یو بل ته ورتلل او بیا نه هسپتالونه او نه علاجونه نو لاس یې ځوړند شه یو پټه یو پله دا پاتې وه نو جنګ یې نشو کولی نو دا لاس یې کېښو او دا یو خپۍ د پاسه پرې کېښو را یې ښکلو هغه پټه کټ شو لاس ته باندې پرېوت پروا یې منو یو صحابي به سترګه ولګېده دا ګاټې بوټه راووتله نبی علیه هغې راواغېستله او په دې لاس کې نیولې ده او په منډه منډه باندې د الله پیغمبر ته راغله اوس سترګه څومره نازک شی دی او چې دا راوځي یا به په غشي لګېدلي یا به په توره لګېدلي یا به په نیزه لګېدلي نو بېهوشه کېږي نه را پرېوځي نه الله پیغمبر ته راغله نبی علیه السلام سترګه راواغېسته او په دغه ځای کې وده کېښوه ولاړې پرې راښکلې سترګه چکه جوړه هماغه ټیک شو
نو څه خبر مې کوم انو عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ صبر کړو نه الله پاک ته د استقامت ورکړي فرشتي به دي نو دا رنګه میسره او خدیجه الکبرى هما د الله پیغمبر د پیغمبري نه ملو شوی فرشتي دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سر مبارک باندې با طول عمر دا همیشه د رسول نو کله چې الله غوښته فرشتي به راولي رسول به وکړه او دا الله مرضی ده د هجرت په سفر کې دوار مرګري روان دي او نور بو او سفر د مکې نه مدینې ته او د اوخې د پاسه نو درین تو د وجه نه با صدیق اکبر صادر را واغشته او د الله د پیغمبر په سر مبارک باندې به ونیول دا وخت سورې نو اکثر با په جهادي سفرونو کې چې کله د الله د پیغمبر د بار صحابه کرامو با د ناس دي زی یا مرشه جوړ کړه د باسه به صادر را خور ک چې دون د نور نه بچ خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د الله د پیغمبر سر مبارک باندې دا فرشتو سورې په خپل سترګو ولیده د الله د پیغمبر د تجارت هغه فائدې یې ولیده چې دا څنګه ژوندۍ کې چلته نو شو د الله د پیغمبر دیانت امانت صداقت یې ولیده چې پیسې په پیسې خدیجه ته ارسه حوالک یو پیسې کې کمی زیاتې یا خیانت نو کړي او بل طرف ته میسره د سفر هغه ناشنا حالات او برکات ورته هم بیان کړ نو ورقه ابن نوفل د مخکینو کتابونو عالم عمر رسیده د خدیجه د ترزویو اغیل لاره او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ټول واقعات ورته بیان کا ورکه ورته خدیجه کله واقعات رښتیا وی کنه نبی اعظم په یقین سره دا خبره کومه چې محمد د دې زمانه اخرنی پیغمبر نشه دا ورخه دا خبره وریده بیا خدیجه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د نکاح پیغام را اوریږي دا ابو طالب د خپل طرف مشوره باندې د الله پیغمبر د خدیجه د نکاح پیغام قبول کا او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ورمنه وعده وشي دا د الله د پیغمبر رومنه نکاح رومنه والو او دا د خدیجه الکبرى درې منی نکاح نو مخینه شوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام عمر په دغه وخت کې سلويخ کال 50 کال او د خدیجه الکبرى عمر په دغه زمانه کې سلويخ کال او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د نبوت نه وړاندې ژوندګیم تیر کړه د نبوت نه بعد ژوندګیم تیر کړه 50 کال د الله د پیغمبر سره 15 کال د نبوت نه وړاندې او 10 کال د نبوت نه بعد چې کله د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر مبارک 50 کالو ته ورسېده بیا خدیجه وفات شو او د دې وخت پورې د جنازې د مانځه حکم نه نو نازل هغه د جنازې د مانځه نه دفن کړل د الله د پیغمبر چې د رسول خدیجه ژوندۍ و
دا هغه وخت پورې د الله پیغمبر د بلې بیبي سره نکاح نو کړي د یو زوی نه علاوه نو ټول اولاد نارینه او زنانه د الله د پیغمبر دا ټول شوي د خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها الله جل جلاله دی ما تا او تاسو ټول ته په خبرو باندې د عمل توفیق نصیب کړي.